Welcome to Faruqi and Cat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما معزز ناظرین اور سامعین، نن تاسو په مخ کې حاضر ابو طاهر شاه نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی اور تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. ډیر مرګري دې باره کې معلومات کوي چې د فقر او فاقه او د غربت لپاره او د رزق د زیاتېدو لپاره د یو اسانه وظیفه موږ ته وښودلی شي. چې زما معزز ناظرین او سامعین، تاسو ته پته ده چې نن سبا د غربت دور دی، د بېروزګارۍ دور دی، هر سړی پریشانه دی، وسایل کم دي او مسایل زیات دي، دیاړیدار دی او که تنخوادار دی هغه پریشانه دی. زما معزز سامعین، دې په باره کې یو اسانه وظیفه ده، هغه زه ستاسو سره شیر کوم او تاسو ته د هغې طریقه خیمه او ډېره یو مجربه وظیفه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې یو سړی راغی او هغه ډېر غریب و، حضور ته عرض وکړو او دا وظیفه ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر ښودلې ده. زما معزز ناظرین، د وظیفې د شروع کولو او د زده کړې نه پهله زما دا درخواست او التماس دی چې زمونږ چینل فاروق سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ هغه بټن دباو کړئ او مخکې د ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ د صدقه جاریه په نیت باندې. نو زما معزز سامعین، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مروي دي چې یو سړی راغی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارګاه کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دنیا زمانه مخ اړول دی، دنیا زمانه مخ اړول دی او زه یې پرېښیم. د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وستانه د فرشتو هغه مز یا د فرشتو هغه دعا د هغه تسبیح هغه ستانه یره ده د څه په وجه چې رزق ملاویږي، کمه دعا کمه تسبیح کم د فرشتو مز. حضور علیه الصلاة والسلام ته فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. وسار دراختو په وخت کې دا دعا سل پیرې وایه، الله رب العزت با فقر و فاقم ختم کی اور الله رب العزت با د رزق تنګیم ختم کی. نو موږ ټول له پکار ده چې موږ د دې اهتمام وکړو. زه وایم دعا دا د ډېر ملګري په وظایفو کې او په دعاګانو کې بې غلطي کوي. نو دا ډېره اسانه ده، ډېره اسانه وظیفه، اسانه دعا ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. سلزله روزانه سهار دا ویل پکار. هر خاص اور عام لپاره دا اجازت ده، هر نارینه او زنانه لپاره دا اجازت ده. لیکن زما محترم ناظرین، یو خبره په ذهن کې یاد وساتئ، که دا وظیفه سال مز د سنت او د فرض په دوران په درمیان کې وشي، زمونږ د مشایخ او د بزرګانو نه په دغه طریقه باندې دا ثابت ده، نو په هغې کې به نور هم اثري او د مس پابندي به پکې هم وشي. لیکن زما محترمو، یو خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې د رزق د تقسیم وخت چې دی هغه سهار دی او په دې ټایم کې موږ اوده پراته یو. نو دا رزق زمونږ په قسمت کې چې کوم دی هغه موږ ته بیا داسې نه میلاوي. موږ سهار د وخته د پاسېدو کوشش او اهتمام وکړو، د سهار مز یو مز هم نه قضا کوو خو د سهار مز اهتمام وکړو. نو کم ملګري چې دا د فرض او د سنتو په درمیان کې کولی شي سل پیرې هغه دې دا ووایي اور په آخر کې سل پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، سل پیرې سل ځله دې په آخر کې دا ووایي. اور که کوشش کوئ اور د مس ټیم امامتۍ ته ټیم وي د دې نه اول آخر درود شریف هم ووایي.
دویمه خبره دا ده چې د سار مونځ ټایم کې دا ونه ویلی شي نو بیا د سار نور راختو نه پیله موږ د دې اهتمام نو ما عرض کولو چې هغه سړي ته حضور علیه الصلاة والسلام دا ارشادو فرمایل هغه لاړو سرزی رستو یا هفته رستو چې د حضور علیه الصلاة والسلام په بارگاه کې حاضر شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا را سره مال او دولت را سره دومره په وافر مقدار کې راغلی چې اوس یې ځای کولی نشم ځای را سره نشتی په کوم ځای کې کېدم ور سنبالې کړم دا د دې برکات دا د دې وظیفې برکت دی نو زما معزز سامعین اور ناظرین موږ له پکار د موږ د دې اهتمام وکړو اور د صدقه جاریه په نیت باندې مخکیم د شیر کو اور د الله نه وغواړو هم صرف په وظیفو باندې خپل مقصدونه نه حل کو د الله په بارگاه کې دعا وکړو الله رب العزت په دې باندې خوشحاليږي او سره سره د دې خبرې اهتمام وکړو چې صبر او شکر وکړو کله کله په انسان باندې الله رب العزت یو امتحان نه ولې چې زما دا بنده څه کوي دته مې رزق ورکړلو مال او دولت مې ورکړلو هغه یو امتحان ازمایش چې د څه کولو اور وستي واپس واغستلو غربت لګ تنگدستی مې پیراوسته چې اوس دې څه کوي زما معزز سامعین چې په انسان باندې فقر او فاقه ناراضي په انسان باندې غربت ناراضي نو هغه به خپل رب طرف ته رجوع څنګه کوي رب څنګه یادای دغه یو ذریعہ ده چې انسان په خپل نشو تماشو کې مال او دولت شهرت ارسو سره پوری هغه نبی الله زما عزیزانو دا هغه نبی الله یری الله طرف ته رجوع اور ذهن داغه نه نو الله دې منګه اور تاسو لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين